بېشکه دا منو چې د دنیا په سپرلي باندې ښکلا او ګلونه راځي. بېشکه دا منو چې د دنیا په سپرلي باندې انسان ته خوشحالي میلاویږي، لیکن د کم انسان چې زړه په پردو کې ډوبي، په غمونو کې ډوبي، د جهالت په تیارو کې ډوبي، د دنیا دا ظاهري خوشحالي هغه ته خوشحالي نه ورکوي. تاسو ګورئ بیمار انسان د واده په ورځ مودی، بیمار انسان د اختر په ورځ مودی، ځکه د هغه زړه خپي، دا بار خوشحالي هغه ته خوشحالي نه ورکوي. معلومه شوه د زړه خوشحالي اصل خوشحالي ده، د روح خوشحالي اصل خوشحالي ده، د دین خوشحالي اصل خوشحالي ده. تاسو ته پته شته دا سپرلی موږ تاسو ټول پیژنو، یو بل سپرلی دی چې هغه الله رب العزت د سپرلی په موسم کې پیدا کو، او هغه روحانی سپرلی دی، هغه د مسلمانانو د زړه او د عقیدې سپرلی دی، او هغه داسې سپرلی دی چې کل جهان او سره رڼا شو، او هغه سپرلی د مسلمانانو عظیم پیغمبر محمد رسول الله دی. الله رب العزت د سپرلی په موسم کې راولېږلو. اشاره شوه دې خبرې ته، اے زما بندګانو، که د زړه دنیا کې سپرلی غواړئ، که د آخرت په ورځ باندې ځان له سپرلی غواړئ، د دنیا د سپرلی به د آخرت په ورځ باندې ختم شي. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت واذا الجبال سيرت واذا البحار فجرت سجرت. الله رب العزت وی د قیامت په ورځ باندې با دا کم باغ او بهار چې تاسو ته ښکاري، دا دنګ دنګ غرونه، دا ښکلي ښکلي سیندونه، او دغه رنګې دا ښکلي ښکلي ځلیدونکي ستوري، او دا اوچت لوی آسمان. الله رب العزت وی زما د قسم وی دا آسمان به زه ټوټې ټوټې کما. وکانت ابوابا، سورې سورې به شي، کندې کندې به پکې جوړې شي، مات به شي، ټک به اوچ وي. دا ښکلي ځلیدونکي ستوري چې ته ورته د شپې ګورې په زړه دې سکون راولي. قسم دی الله وی دا به زه ټوټې ټوټې کما. دا به په ځمکه باندې د کاڼو په شان باندې پراته وي. دا ښایسته ښکلې ځمکه په دې باندې به لړزان راشي. اذا زلزلت الارض زلزالها، دا ښکلې ځمکه به ځان نشي ټینګولی چې زه څوک یم. کوم انسان چې ځان نشي ټینګولی نو دا په خپل واک او اختیار کې نه، بې واکه به شي. او الله رب العزت وی دا ښکلي سمندرونه چې تاسو چکرونو لځئ، تاسو پکې لامبو وهئ، تاسو ته قیمتي قیمتي سامانونه راوباسئ، زما د قسم وي په دې کې به زه اور بل کما. د قیامت پر ورځ به دا ټول څیزونه تک تور شي، ولاړې خاورې او پرتې خاورې به یو شان شي. لکه دا لاندې خاورې دي ته څوک نه ګوري، خو د بلډینګونو ته خلک ګوري. دا بلډینګونه به داسې پراته وي چې دا ولاړې خاورې دا به د پرتو خاورو په شان برابرې شي، او پرتو خاورو ته څوک څه ګوري. الله قسم دې د ځمکې دا سرمن من بدله کم. ته چې راپاسېږي نو دا ځمکه به درته بیا نه ښکاري، د اوسپنې ځمکه به درته ښکاري. وترى الناس سکارا، او دا دلته چې زلف له شړنګ ورکي، او دغه رنګې عزتمندو کله یو ځای کله بل ځای ښځې، وایي د قیامت پر ورځ به د چرسینو پوډرینو په شان راپاسېږي. بې واکه به، لاس به دې په واک کې نه، سر به دې په واک کې نه، چې اوس انسان به ګنګ سي چې اوس به څه کېږي. او کوم خوا څوک به داسې منډې، څوک یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، او مور او پلار ته به هم څوک نه ګوري. خو یاد لره یو سپرلی دی چې هغه د آخرت په ورځ هم تا ته سپرلی نصیب کولی شي، او هغه محمد رسول الله دی. که د ده په طریقې وچلېدلې، د دې د خبره ومنله، د ده محبت دې په سینه کې ځای کو، او دا مینه دې د قیامت په ورځ د ډالۍ په طور باندې ماله راوړله چې ما سره د محمد مینه پرته ده، او ما سره یا الله ستا مینه د محمد په واسطې پرته ده، ستا مینه موږ ته ښودلې ده، دا ډالۍ دې ماله راوړه. نو د قیامت په ورځ بعضو روایتو کې راځي بعضې کسان به د نور په منبرونو باندې ناست دي، په دغه سخته ورځ باندې. ابه کوم خلک چې د الله د دین خبرې کوي، د مختلف ځایونو نه راجمع شوي، مختلف شکلونو والا وي، یو بل پېژنیم نه. اوس موږ کې تاسو وګورئ عزتمندو، ته د یو ځای زه د بل ځای، تبلیغ والا ته وګوره، صوفیا خانقاهونو ته وګوره، مختلف ځایونو نه به راجمع شوي، ټول به د الله خبرې کوي، یو بل به نه پېژني، مختلف ژبې، مختلف شکلونه، خو د الله دپاره به یو بل سره مینه کوي. اوس دلته موږ څه کاروبار خو نشته، څه پیسې خو نه تقسیمېږي،
وای نن ربیع الاول دی د پیغمبر سیرت به بیانېږي د پیغمبر اخلاق به بیانېږي د الله صفت به بیانېږي هم د دې دپاره راغلي وو وایي داسې کسان به د قیامت په ورځ د نور په منبرونو باندې ناست الله رب عزت زمونږ او ستاسو نصیب کړي او الله دې دنیا کې داسې مجلسونه هم زمونږ نصیب کړي او د دې سره مینه محبت هم نصیب کړي ګینې عمده مجلسونه چې تاسو ګنټه مخکې راځئ بیان لا ګنټه مخکې راځئ د مونځ تیارۍ دپاره بیان دپاره دا خلکو ته چټي ښکاري دا خلکو ته ابس ښکاري الله وایي دا کومه چې ستا دنیا ده دا ابس ده دا چې د کله سترګې پټې شي فسوف ترى اذا انکشفت الغبار فسوف ترى اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلك ام حمار وی زرد پته به درته ولګي دومره لرې نه ده اقتربت الساعه قیامت نږدې دی بس سترګې دې پټې بس قیامت اذا مات الانسان چکل انسان مرشي فقط قامت قیامته بس داغه قیامت شروع شو په نور دیو کنه دی پاغه قیامت شروع شو وی زرد اے انسان پته به درته ولګيږي خو فی الحال د دنیا دوړه ستا مخې ته ده د دنیا گرد و غبار ستا مخې ته راغلی دی کله د انسان مخې ته چې گرد و غبار راشي پلار نیکه ګل باغ پټې یو شی مرته نه ښکاري خلکو یې لکه ګند دی ګند دی خلکو ته یې لږ صبر وکړه لکه چې دوړه ختمه شي دې خوا باغ او بهار دی دې خوا چې کوم دی ډېر لوی سنگار دی وایي نه 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 دا خو هر څه خړ پړ دي وایي دا قرنګې د آخرت دا باغونه د آخرت دا نعمتونه د دنیا دی دوړې تا نه منې کړي دي د دنیا دوړه تا مخې ته ده هغه تا ته نه ښکاري وایي چې دا دوړه دې د مخې نه لرې شي وی بیا به درته په خپله پته ولګېږي په حق ورځ چې په اس باندې سور وي او که په خر باندې سور وي دلته غوره سړی وایي زه همچو دیگرې نیست زما په شان بل څوک نشته بس زیما الله رب العزت بیا به درته پته ولګي نو بهار نبی علیہ السلام د بهار په میاشت کې د ربیع الاول په میاشت کې الله رب العزت راوړو اشاره دې خبرې ته وکړه که زندګۍ کې باغ او بهار اصلي غواړې الله سره او رسول الله سره او کتاب الله سره او رجال الله سره تعلق جوړ کا د الله بیان قرآن د رسول الله بیان قرآن د رجال الله بیان قرآن د کتاب الله بیان قرآن الحمد لله رب العالمین د الله بیان محمد رسول الله والذین معه اشداء د محمد بیان اطیعوا الله و اطیعوا الرسول رسول الله بیان قرآن او ذالک الكتاب لا ریب فی د قرآن بیان په قرآن د رجال الله د نیکانو خلقو د اهل الله بیان په قرآن کې انعمت علیهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم خدای پاکا د انعام یافتو خلقو په لار می روان کا چې ستا په لار دی غلار نو ټول پکار دی الله پکار دی رسول الله پکار دی کتاب الله پکار دی رجال الله پکار دی دا څلور وانه ورا جمع کې نو چې څوک بهار غواړي هغه بهار الله د بهار په میاشت کې را لېږلی دی هغه سردار دو جهان دی دی وجې نه د نبي علیه السلام متعلق علم حاصلول د خپل ځان د علم نم زیات ضروری دی که ځان نه پیژنې خیر دی مې پیژنم زه د کوم قام یم زه د کوم قبیلې یم او په کوم وخت کې پیدا شوی یم هېڅ خبره نه ده هېڅ نقصان یې نشته خو که محمد رسول الله دې هیر کړو د عقیدې دې نقصان د دنیا دې نقصان الله به دې زندګۍ کې چین سکون ختم کی او د آخرت او د قبر او د حشر نقصان دې وکړو ځکه هلته به دقه عزتمندو همدغه سرټیفیکیټ به چلیږي همدغه دستاویز به چلی همدغه عزتمندو دقه سیکه به چلی چې دا پیژنې که نه پیژنې اول د ټولو نه اول انسان قبر ته ځي بیا به هغې نه پس راپاسېږي حشر ته به ځي بیا جنت یا دوزخ ته به ځي نو الله وایي د ټولو نه لومبی به په قبر کې د نه زه د خپل پیغمبر د ځان سره تپوس کوم چې دا څوک د ټول نه اول به دلته تپوس کوي د نبي علیه السلام خبره داسې نه ده چې دا یو وړه خبره ده نعوذ بالله دا یو چټي خبره ده نعوذ بالله دا ډېره لویه خبره ده څنګه چې د اذان په آواز کې الله اکبر ویل کیږي اشهد ان لا اله الا الله ویل کیږي د قرنګ په دویم جز دویم آواز کې اشهد ان محمد رسول الله ویل کیږي څنګه چې د کلمې په اول جز کې لا اله الا الله دا
نو د کلمې په دویم جز کې محمد رسول الله دی. څنګه چې قبر ته لاړ شي نو اول تپوس چې دا کېږي من ربک، ستا رب څوک دی؟ نو دویم تپوس به دا کېږي ما تقول فی حق هذا الرجل، د دې سړي په باره کې دنه تپوس کېږي چې دا څوک تا پیژانده که نه دی پیژانده. نو دا وړه خبره نه ده، په مخلوق د ټولو نه اعلی شخصیت محمد رسول الله دی. بعد از خدای تو قصه مختصر قصه دا ده د نبی علیہ السلام څه مرتبه ده، بس د الله نه پس چې لاندې راځي د ټولو نه لومبې او د ټولو نه اعلی مرتبه د رسول الله ده. بیا دا نور ټولې مرتبې لاندې یو پلار او مور او ګاونډي او فلا 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 د نورو پیغمبرانو د صحابو د اولیاء دا ټولې قصې وروسته دي. د الله نه پس د ټولو نه لویه قصه محمد رسول الله ده. دا به تپوس کېږي باقاعده. دیو نه قرآن وی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وی دا نبی عام شخصیت نه په مسلمانانو باندې د ټولو نه لومبې حق، د لومبې معرفت، لومبې پیژانګلو دا د چا ده؟ النبی اولا د ټولو نه اعلی، د ټولو نه بهتر پہچان، د ټولو نه لویه مرتبه، د ټولو نه لویه حق هغه په دې مؤمنانو باندې د خپل نفسونو نه زیاته مرتبه د رسول الله ده. ته څه شی وایي؟ پهله دا وپېژنه. نو نبي به پېژني. عزتمندو زمونږ او ستاسو یو ترتیب دی، ډېر بهترین ترتیب دی چې کله یو ماشوم پیدا شي سو کوئی ګوټي ورکا، سو کوئی د مور پی ورکا، بل مسلمان وایي نه د ټولو نه لومبې ورته د الله نوم او د رسول الله نوم په غوږ کې واچوه. د اول ورځې نه اعلان کېږي ګوټي به وروسته خوري، اوبه به وروسته څکي، روټۍ خو به 2 کاله پس شروع کوي، کیله او دا نور څیزونه به 6 میاشتې پس شروع کوي. د ټولو نه لومبې آواز د ده په غوږ کې کېږي الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله. په ښي غوږ کې ورته اعلان وکړه. موږ لومبې آواز، لومبې خوراک ماشوم ته دا ورکوو ای زما بچیه یاد لره دنیا رستا، خوراک رستا، څښاک رستا، هر شی پلار رستا. 2 کاله پورې مور هم نه پېژني، د هغې نه پس بیا پلار هم نه پېژني. دا ورته پاپا 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 وایي زه دې یم زه دې پلار یم، ځان پې پېژني په ورو باندې. د ټولو نه لومبې آواز په غوږ کې د الله وکړه. ولې دا آواز کوو؟ ای زما بچیه دا یاد لره که د دنیا هر څه دنه ایر شو هیر دي شي، خو چې الله او رسول الله هیر نه کړي. ځکه ستا په زړه کې د ټول نه اول موږ دا چولي د غوږ په واسطې باندې دماغ ته او زړه ته دا آواز کوسي. اول شي انسان ته ښه ښکاري، لکه داسې رادننه کېږي اول سړی درته صحیح ښکاري، اول صف کې بنده صحیح ښکاري، نو اول آواز چې د انسان زړه ته لاړ شي دا انسان ته ډېر سکون ورکوي. چې سړی تږي لومبې ګوټ چې وکړي د اوبو څومره انسان ته سکون ورکوي، هغه دویم دریم دومره خوند نه وي، د لومبې ډېره خوند دي. اول آواز چې د مسلمان په زړه باندې نقش کېږي هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله. من سوکړه عزتمندو د دنیا گرد و غبار، د دنیا مینا، د ښځو مینا، د مارکیټ مینا زمنګ زړه عزتمندو تک تور کړلو. زمنګ په شیشه کې موږ ته الله او رسول الله نه ښکاري. داسې بزرګانو هغوی به د زړه قلبي ذکر کوو، د هغوی د زړه نه به د الله آواز راوته. زمنګ په خوله باندې د الله نوم نه راشي، او چې د الله ذکر کوو څوک راته وګوري د ناویګانو په شان شرمېږو. هلکه ولې وایي شرم راځي مړه دا خلک به څه وایي؟ خلک به څه وایي چې دا ډېر نیک انسان دی، ډېر ښه انسان دی. الله رب العزت نبی علیہ السلام فرمایي وایي د الله ذکر داسې کوئ چې خلک درته مجنون وایي. دا خو لیونی دی، ځان ښیي، قلارې ښایه. د یو جوړې دپاره خلک بل ته ځان ښیي، د یو سپلۍ دپاره ګړۍ دپاره خلک یو بل ته ځان ښیي، د یو ګوتمې دپاره خلک ځان ښیي. نو که تا د الله دپاره او د رسول الله دپاره ځان وښودو نو څه چلو شو؟ یو شل پیرې ځان وښایه، زه د هغه غلام یم، د هغه په غلامۍ باندې ما ته فخر دی. د دنیا عجیبه یو دستور دی، د دنیا د هر چا په غلامۍ باندې انسان شرمیږي.
او غلام انسان د چام نه خوخ وای دا غلام دی دا 100% دا غلام دی واحد داسې غلامی دا چې باغې انسان فخر کوي هغه د الله او د رسول غلامی دا څومره چې د دې په غلامۍ کې زیات تابعداري کې څومره چې ځان غورځې او تندې په ځمکه باندې لګې دا واحد داسې غلام دی د دې نورو غلامانو ټوله دنیا مذمت کوي وی پلانې د پلانې چمچه ده پلانې د پلانې چاپلوس دی پلانې د پلانې تالی سټ دی په ټول پاغه باندې لعنت وی واحد داسې غلامی ده چې په خپله به هم په ځان فخر کوي د دنیا ټول خلک به هم په تا باندې فخر کوي داسې غلامي وکړه در غلامي چې ټول خلک وایي یاره فلاني سړي بس الله ښه راضي کړو یاره ډېر په مینه او اخلاص سره عبادتونه وکړلو او ډېر د انصاف او د انصاف ژوند یې تېر کړو دې داسې غلامي چې په غلامۍ کې هم سرداري ده دا داسې غلامي ده چې په دې غلامۍ کې هم سرداري ده نو د نبي علیه السلام به د ځان نم زیات پیژنې زمونږ علما لیکي مسله لیکي چې کم مسلمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات سکے د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبر شریف انکار وکي چې دا مدینه کې کم خبر دی دا د نبی علیه السلام نه دی یا موږ ته څه پته ده چې دا به قبر وي او که به نه وي یا وایي زه نه منم چې دا به وي انکار د نبی علیه السلام د قبر د خاورو وکي د قبر وکي دا انسان دا مسلمان صرف په دې خبره باندې کافر کیږي دې ته وایي شخصیت چې د چا د قبر د خاورو ته انکار وکړي کافر کیږي ځکه دا د قرآن د آیاتونو په شان باندې تواتر سره دا خبره موږ ته را رسېدلې تواتر دې ته وایي چې دومره خلکو دا خبره را رسولې ده چې د دې دومره زیاتو خلکو په دروغو باندې جمع کېدل ناممکنه دي نو ته د کوم باغ مولی چې ته دا نه دی ته څوک یې یې مو اور مسور کی دار دې خولې ته دې ګوره او لوبیا او مسورو ته ګوره نو د دې شي انکار چې کې ځان له به نقصان ورکې نو د دې وجې نه عزتمندو سیرت بیانول دا عبادت دی او میلاد بیانول که دې ته وی چې د نبی علیه السلام صفت بیان کا نو دا عزتمندو عین فرض دی دا عین واجب دی دا عین سنت دی دا عین بهترینه طریقه ده دا د نجات طریقه ده او که میلاد د دې نه علاوه د بل څیز نومي نو عزتمندو هغه بدعت دی هغه رسم دی او عزتمندو هغه د ګډا نومي نو بدعت دی که هغه هسې د فضول چټي خبرې د ځان نه جوړې شوي خبرې نومي هغه بدعت دی هغه موږ نه منو او دا بل سیرت او دا میلاد دا عین عبادت او قرآن عطاالله شاه بخاري صاحب ته چا ویلې ویل د نبي علیه السلام سیرت راته بیان کا هغه ویل دومره غټ سوال دی وکړلو دا زما په وس او طاقت کې نشته دی ویل جی ولی تو ډېر لوی ستر عالم یې ویل خدا کی قسم میں حضور کی سیرت کما حق کہوں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب کائنات نے پورے قرآن میں حضور کی صفت بیان کی ہے اور میرے رب نے میرے محمد کی صفت 23 سال میں بیان کی ہے تو میں شاہ جی کیسے بیان کر سکتا ہوں وہ ہمارا رب درشتو کالو کے بیان کرے دے ځکه د نبی اسلام سیرت دومره زیات دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها تپوس وکړو د نبی اسلام سیرت څه شی دی وی کان خلقه القرآن د نبی اسلام سیرت ټول قرآن تاسو حیران بشئ په قرآن کې د نبی علیه السلام د پاسېدلو تذکره شته د نبی علیه السلام د اوده کېدلو تذکره شته د نبی علیه السلام د صادر او د کمبل تذکره هم شته راګې صادر او کمبل خو موږ ته دنیوي څیزونه ښکاري خو په قرآن کې د نبی اسلام د زړه تذکره شته د نبی علیه السلام د خولې تذکره شته د نبی علیه السلام د جسد او د نبی علیه السلام د بدن تذکره شته د نبی علیه السلام د کوڅې تذکره شته فلا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اے زما پیغمبرا زما د ستا په دې کلي باندې قسمي او زما د ستا د دې کلي په کوڅو باندې قسمي په کومو کوڅو کې چې تا قدمونه کېغوستي دیو جن اجی محمد امین بابا رحمت الله علیه فرمایي وی چې کله مدینې ته لاړ شي نو د زړه په سترګو باندې ګوره زړګیا سترګې لګوا د قدم لاره نه ده زړګیا سترګې لګوا د قدم لاره نه ده جانان پې ایښي قدمونه دومره خواره نه ده داسې عام ځمکه خو نه ده د زړه په سترګو باندې ځه د سترګو باندې قدمونه ږده نرم نرم قدمونه ږده ادب ادب سره ځه
دا هغه ځمکه ده چې الله د دې ځمکې په قرآن کې قسم خوړلی دی او په دې ځمکه باندې د ټول کائنات لوی ستوری د ټول کائنات لوی نور د ټول کائنات لوی بهار د ټول کائنات سردار د ټول کائنات وقار د ټول کائنات عزت محمد رسول الله پیدا کړی دی دا ډېر لوی ځای دی نو د دې وجې نه عزتمندو الله رب عزت قرآن کې موږ او تاسو ته د پیغمبرانو قصې کوي د پیغمبرانو صفتونه کوي او د هغې عزتمندو کهانیانې بیانې کلا نقص من انباء الرسل وایي د ډېرو پیغمبرانو کیسې ما تاسو ته په دې قرآن کې بیان کړي پیغمبر ته وجه ښیي لنثبت به فؤادک وایي دې سره زړه مضبوطېږي کله سړی پیغمبرانو خبرې اوري دې سره زړه مضبوطېږي چې زموږ اسلام حق د الله رب العزت قانون حق د الله رب العزت عزتمندو دا شعر څه پیدا کړي د الله ذات حق او دغه پیغمبران حق او یو لوی نظام دی دا حق انسان زړه ته هغه ملوي وموعظة په دې کې خلکو دپاره پند او نصیحت هم دی وذکرا دې کې یو لوی ذکر دی نصیحت دی یاد دی دا مسلمانانو ته ډېره فایده ورکوي وذکرا للمؤمنین د دې په ذکر کې مسلمانانو ډېره فایده ده نو دې وجې نه عزتمندو الله رب العزت چې کوم دی په قرآن کې مونږ او تاسو ته مختلفې طریقې سره د پیغمبر بیان کړی دی څه طریقې سره بیان کړی دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام عزتمندو بے شک صرف منگ ته راغلی دی لیکن سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لا دنیا ته مبعوث شوی نو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام په هغه وخت کې د نبی علیہ السلام ذکر ژوند دی دې ته ناشنا خبره وایي دې ته ناشنا خبره وایي الله قرآن کې وایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ واورئ اے پیغمبرانو ما سره یو کلک لوز وکئ ما سره اگریمنٹ وکئ دا یاد لرئ دا به یاد لرئ که چرته زما اخیری رسول محمد رالو نو تاسو با پاغه ایمان راوړئ تاسو به د هغه مدد کوئ دا اگریمنٹ به ما سره یو پیغمبر کوي یو پیغمبر نه الله رب العزت د نبی علیہ السلام په باره کې اگریمنٹ او کلک لوز اغستی دی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ټولو نبیانو نه حالانکه آدم علیہ السلام د ټولو پلار دی ابراهیم علیہ السلام د ټولو پیغمبرانو پلار دی نوح علیہ السلام او د ټولو پیغمبرانو لوی مرتبه ده خو الله وایي د دې لوی مرتبې والا خلکو نه مې د دې انسان دپاره اګریمنټ اغستی دی که چېرته منځ کې رالو نو خپل کار به پرېږدئ نبی علیہ السلام هم فرمایي لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي واورئ که چېرته موسی علیہ السلام هم ژوندی شي او په دې وخت کې راشي نو هغه به زما امتی وي زما د قرآن زما د دین زما د سنت طریقو اطاعت به کوي خپل مذهب او خپل دین به پرېږدي او زما د دین به تابع وي بخاری شریف کې غالبا مشکات شریف کې دي حضرت عمر رضی الله تعالی یو ځل نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله د یهودیانو کې زما یو ملګری دی قریظي وایي هغه نه به چې کوم دی زه د دې تورات ښایسته ښایسته خبرې ورته مال ولیکه او زه به چې کوم دی بیا تاسو ته پیش کوم نبی اسلام رنګ بدل شو ویل که موسی هم ژوندی شي به زما مني او ته د هغوی نه تپوسونه کوې ټول هر څه زموږ په کتاب کې شته نو عزتمندو د مخکې نه عزتمندو الله رب العزت ټولې دنیا ته تعارف کړی به هر پیغمبر خپل امت نه واده اخیستې ده الله د پیغمبرانو نه واده اخیستې او پیغمبرانو د خپل امتیانو نه واده اخیستې نو دومره مشهور انسان په دنیا کې یو نشته لکه څومره چې محمد رسول الله دی د خپل راتګ نه مخکې زیاتو خلکو پیژندلی دی ځکه وروسته خلک کم دي او مخکې خلک زیات دي ډېر امتونه تیر شوي دي 1,24,000 پیغمبران تیر شوي دي د دې امتونه تیر شوي دي دې ټولو محمد رسول الله پیژاندو دا داسې پیغمبر تیر شوی دی عزتمند بیا صرف انسانان نه عزتمندو شجر و حجر پیژاندو کانو لوټو بوټو پیژاندو ځمکې آسمان پیژاندو نبی علیہ السلام زما یو صحابي مړ شو
او د الله عرش سره خوځېدو د نبی علیہ السلام صحابي عرش د پاره عرش خوځېدلی دی نبی السلام خو داسې اسمانونو ته تللی دی په یو یو آسمان قدم کې غوستی دی او په هر آسمان ورته پیغمبرانو سلامونه کړي دي مرحبا بالاخ الصالح راځه زمونږ مبارک رورا راځه زمونږ ګرانه رورا ته اخره کې راغلی الله ستا په استقبال کې د ادم نوالا تر عیسی علیہ السلام اخیری پیغمبر پورې ټول پیغمبران په آسمانونو کې ستا استقبال ته ودرولي دي نبی علیہ السلام ټولو پیغمبرانو لیدلی دی عجیبه خبره ټولو پیغمبرانو لیدلی دی او ټول انسانان به ګوري چا خو په صحابو مخامخ لیدلی نه چا نه چې پاتې دی هغه به قبر کې د تصویر په شکل کې ګوري ما تقول فی حق هذا الرجل محمد هغه دې سړي باره کې څه وی داس یو لویه مرتبه ول الله ورکړي هر سړي ته به الله یو ځل خی په قبر کې به ورته خی خو خی به چې دا سړی ګوره دومره معتبرو د ده باره کې دنه تپوس کوم وایه څه دي کړي په قبر کې ورته قرآن هم نه ښایي چې دا قرآن دې باندې ایمان راوړی که نه خو محمد رسول الله به درته ښایي ځکه محمد رسول الله چې دې ومنلو نو بس قرآن باندې ستا په خپله ایمان رالی ځکه قرآن چا راوړی محمد رسول الله راوړی نو چې ته دا نه منې بیا قرآن هم نه منې نو د دې وجې نه عزتمندو یو لویه مرتبه الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام له ورکړې ده شجر و حجر کاڼو پېژاند ټیک د موسی علیه الصلاة والسلام کاڼي پېژاندلی موسی علیه السلام نه یو کاڼي جامې وتښتولې بیا راونیولو ښې وټکولو هغه یو خاص مقصد بخاری شریف کی روایت ته برته به چرته وویل او دغه رنګې موسی علیه الصلاة والسلام تعالی فضرب بعصاک الحجر دا کاڼې ووهه په دې امسا باندې وایي چې کاڼې ووهم و یو کاڼې ووهه وی امتیان دی چې کوم دی چغې وایي اوبو 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 روټي کپړه مکان دا چغې بني اسرائیل هم ویلې روټي کپړه مکان روټي کپړه مکان هغوی هم ویلې دا هغې دا چغې هغوی هم ویلې وایي دا ووایه کاڼې چې ویلو فانفجرت من حسنتا عشرة عینا 12 چینې ترې راووتې د موسی علیه السلام کونټۍ کاڼي وپېژانده دې ته معجزه وایي د الله په حکم باندې دا ډېره ناشنا خبره ده چې د یو کاڼي نه 12 چینې جاري شي 12 ټوبیلونو په شان اوبه راځي نه لاندې کنیکشن شته له لاندې نه پایپ شته له لاندې نه بل څه صورت شته او د کاڼي نه لګې دي اوبه راوځي اوس بعضې ځایونو کې بعضې کسان وایي چې کاڼی پیدا شوی هغه سوري خلکو ته یې راجدي نه د اوبه کوم ځای نه را روانې وي لق و دق صحرا ده اوچ عزتمندو غرونه دي دا اوبه دې د کوم ځای نه رالې 12 چینې تې جاري شوي ډېره ناشنا خبره ده ډېره اعلی خبره ده خو عزتمندو همدقه شان د کاڼو معجزه الله نبی علیہ السلام سره هم کړې ده د دې نه اعلی کړې ده نبی علیہ السلام له یو ځل ابو جهل رالو ویل جی زه تا نه یو تپوس کوم که دا تا ما ته وویل نو زه به تا باندې ایمان راوړم نبی علیہ السلام ویل واده وکړه ویل واده مې ده نبی علیہ هغه لاس کې داسې شی نیولی ویل ما ته دا ووایه چې دا څه شی دی نبی علیہ السلام ویل دا خو وړه خبره ده د الله په حکم باندې د الله په معجزه باندې زه دا ښودلی شم د الله مدد چې د سړی انسان کولی شي الله انسان ته یو څیز کشف کی ښکاری کی پیغمبر ته وحی وکړي د هغې په ذریعه ورته ښکاره کي نو عزتمندو الله علام الغیوب دی الله بنده ته هم یو شي ښکاره کولی شي نبی علیہ السلام ورته وایي ای ابو جهله دا وړه خبره ده داسې چل نه کې چې دې لاس کې د کوم شی دی چې دا ووایي چې دا څوک دی او ویل دا چېرته کیدی شي ته یې نشي ویلی نو دا به څه ووایي نبی علیہ الصلاة والسلام الله ته متوجه شو الله په هغه کاڼو کې دا گفتار پیدا کو او دا وینا پیدا کړه هغه کاڼو د لاس د دننه آواز وکړو چې هذا محمد رسول الله دا محمد رسول الله کاڼي گزار کړو وایي په دې کاڼو دې جادو کړی دی ویل دا جادو نه دی خو ستا د زړه سترګې بندې دي الله قرآن کې وایي زما دې بندګانو کافرانو وایي دا تا ته ګوري خو ته یې لیدلی نه څه مطلب یعنی په سترګو درته بق بق ګوري خو د زړه په سترګو باندې حقیقت کې لیدلی دی یو د زړه سترګي او یو د بدن سترګي لکه دې دغه ته سوچ کوه امیر صاحب بهرحال عزتمندو الله رب العزت داسې پیغمبر موږ او تاسو له راکړي کاڼو گوی ورکړه دا محمد رسول الله دی بخاری شریف حدیث دی نبی علیہ السلام وایي زما دې قسم وي وایي زه هغه کاڼی اوس هم پېژنم چې د نبوت نه مخکې به په هغه لاره باندې زه تېرېدم او هغه کاڼي به ما ته سلام کولو زه به حیران وم چې دا اواز کوم خوا نه راځي هغه کاڼي به ما باندې سلام کوم
دا الله دا معجزات مخکې نه د دې وجې نه ښکاره کول چې چونکې نبي علیه السلام باندې الله وحي رالېږله وحي ډېره ثقیله درنه وه نو نبي علیه السلام یې په ورو ورو د هغې دپاره تیارو چې د ده دا زړه نبي علیه السلام نه به د نبوت نه مخکې بعضې معجزات هغې ته ارحاسات وایي د نبي علیه السلام چې د نبوت نه مخکې کوم ناشنا کارونه شوي هغې ته ارحاسات وایي الله به داسې کار کوو لکه د نبي علیه السلام مور سره به عجیبه کارونه کېده دغرانګې نبی علیه السلام ماشوموالي کې عجیبه کارونه کېده نو دا الله رب العزت د وړاندې نه امت ته ښودل چې دا ډېر عجیبه رسول دی نو دې طریقې سره عزتمندو نبی علیه السلام ذکر سکے د نبی علیه السلام تذکرې خو الله پیغمبرانو ته کړي دي خو د دې سره الله د دې امت د هغه لویې ډلې د صحابه کرام او د دې امت هم تذکرې په تورات او په انجیل کې کړي دي د نبی علیه السلام د وجې نه د نبی علیه السلام امت هم مشهور کوم پارټي لیډر چې مشهور یا کسانی مشهوري بیا نبی علیہ السلام مشهور نو الله رب العزت چې کوم دی د امت مشهور کړو محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل واذا زما صحابه دا ما چې دی پیغمبر لکم امت ورکړي د دې په مخونو کې نور دی او د دې خلکو د دې تندو تذکرہ د دې خلکو د دې د سجدو تذکرہ ما د دې خلکو او د دې د عملونو تذکرې په تورات او په انجیل کې کړي دي عمل د څه شی دی عزت مند د دې انسان ورسي الله ته پته و چې د دې امتیان ډیر بهترین امت دی او د شروع والا والسابقون السابقون مخکینی خلقو بس مخکینیونو هغې تذکره الله مخکینی کتابونو کې کړې ده بهرحال دا یو دوه درې جمعې به د نبي اسلام سیرت بیانېږي د دې وجې نه راشي عزتمندو چې په زړه کې د نبي محبت پیدا شي بې عمل انسان ته آسان شي په خپل ایمان باندې ورته فخر محسوس شي په خپل دی اخیری دور باندې مرته فخر محسوس شي څومره د فتنو دور دی خو ته شکر یا الله چې د فتنو په دور کې پیدا کړې ما او مرتبه دې راله بیم دومره اوچته را کړې ده ان شاء الله په ټیم باندې به راځو کړو ان شاء الله الله دې عمل کول توفیق